أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الله رب عزت امور مصلحه ذکر کول دین یو بل امر مصلح ذکر کوي چې اقامت الصلاة او ایتاء الزکات دی. واقیموا الصلاة ودروي ایمان لرا واتوا الزکات ورکي زکات لرا وما تقدموا او چې تاسو مخکې ولېږئ لانفسکم د ځانونو دپاره من خیر نڅنې کینا تجدون بیا بموندی بدل داغی عند الله پنیزد الله ان الله یقین الله بما تعملون پامرون چه تاسوی کوئی بصیر لدن کے دے. وقالوا او وعدی لن يدخل الجنة چربا داخل نشی جنتا الا من کان هودا مگر اغسو چوی یهودی او نصارا یا نصرانی تلک امانیهم ندادی ارزوگانی دی. قل تو آیا پیامبرا حاتو برحانکم تاسو راوړئ دلیل خپل ان کنتم صادقین او کوي وي تاسو رښتینی په دې خپل دعوه کې. بلا ولنا من اسلم چا چې تابع کو وجهو او خپل ځان لرا لله خاص د الله وهو محسن اویدا نیکو کارو پلهون دید پارا اجره بدل دی عند ربی پنید رب دی ولا خوف او نبیری علیهم پدیبانی ولا هم یحزنون نبدی غمجنی. دیدن اللہ رب عزت سلورم زجر اور اٹنا ذکر کی یهود تا. وقالت اليهود او يهود ليست النصارى ندي نصارى على شيء فايس دين باني. وقالت النصارى او نصارى ليست اليهود ندي يهوديان على شيء فايس دين باني. علماء کرام ذکر کئی ویدا سوکو چه اغیر رشتے ویلیو بیبم جنت جهنم تزي او آغا سوکو چې دروغ ویلی او بیبم جنت تزي. نو دی آیات کریمه کې الله رب عزت هغه ذکر کوي چې یهود او نصارا یهود به ویل نصارا په هیڅ دین حق باندې نه دی او نصارا به ویل چې یهود په هیڅ دین حق باندې نه دي. دا خبره د دیو رښتیا وا خو سره د دغه رښتیا وا بیم جهنم تزي. او یوسف علیه السلام رونه د یعقوب علیه السلام زامن هغې دروغ ویلیو. یوسف علیه السلام دا کوی ته اچلیو هغې ویل شرم خوړلی خو دغه دروغو باوجود بیم جنت ته ځي هغی. وهم یتلون الکتاب او حال دا دی چې دوی لولي کتاب لره کذلک همدارنګې قال الذین نو ویلا کسانو لا یعلمون چې دوی نه پوهېږي مثل قولهم په شان د وینا د دي. فاللہون اللہ یحکم اللہ با پیسل کئی بینم پما بیند دی کی یوم القیامت پرد قیمت بانی فیما پاس کی کانو چودئی پی پائی کی یختلفونا چی اختلاف کئی.